د غزوه تبوک واقعات شروع دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غزوه په انتهایی ګرمۍ کې کوله، انتهایی ګرمي وه، سوري مزیدار شوي وو، د کجورو باغونه پخ شوي وو او سوره اوبه یخې شوې وې او په داسې موسم کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو اوږد سفر باندې چې هغه روم ته تلل دي او غزوه روم ته تلل دي، نبی کریم په دې وخت کې روان شو. نو ډېر کسان پاتې شوي دي، نو ډېر پای کې منافقان هم دي او ډېر کمزوري مسلمانان چې هغه صرف د ناراستۍ د وجې نه پاتې شوي دي، نور قصد ته د پاتې کېدلو نه. نو قرآن کریم بیان کوي چې کله حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک نه واپس شو، نو په واپسۍ کې هر چا ځان لا منافقانو هم ځان له بانې ساز کړي او کمزورو مسلمانانو هم ځان له بانې ساز کړي او ټول به پیغمبر خدا مخې راتلله او هغه عذرونه به پیش کول. نو یعتذرون الیکم، عذرنا با پیش کئی تاسو تا اے پیغمبر او دے پیغمبر مرگرو، اذا رجعتم الیہم کلا چے تاسو واپس شئی الیہم دے پاتشو خلقو تا، کلا چے تاسو دے تبوک نا مدینی تا واپس شئی نو دیبا تاسو تخپل عذرنا پیش کئی، یر جدا چلو یر جدا چلو. قلت ورته وایا لا تعتذروا، عذرنا ما پیش کوي، لن نؤمن لکم، منګ هیڅ یقین نکو ستاسو لپاره، ستاسو په دې د دروغ په عذرونو باندې منګ یقین نکو. ولی قد نبأنا الله من اخبارکم، یقینا خبر را کړی الله منګ ته ستاسو د خبرونو نه، ستاسو ال منګ ته خدای ویلې دی چې تاسو په کم غرض باندې پاتې شوي یئ او په کم مقصد پاتې شوي یئ او موږ ته الله موږ د هغې نه خبر کړي یو. ځان کړاوئ موږ یې منو نه ستاسو دا عذرونه. آینده به الله او رسول او مؤمنان ستاسو جانچ پړتال به کوي او ستاسو د عمل اندازه به علي چې تاسو څنګه عمل کوئ. آینده وسیر الله عملکم ورسوله، او زردا چې گوری با اللہ عمل ستاسو، رسول دا اللہ با مورتا گوری. ثم تردون الى عالم الغیب والشہادت، بیا با واپس کرشی تاسو آغازات تا چی واقب تے پا پٹوخ کاراو بانے چی اللہ رب العزت تے اگر تب استاسو واپسی وشی قیامت کی بر آغا مخطراشی فینبئکم بما کنتم تعملون، بس خبر بکی تاسو پا آگی بانے چی تاسو سا عمل کہو، تاسو تب استاسو دا عمل اگر ریکارڈ مخی تکیلی. سیحلفون باللہ لکم، قبسمون بخریدا پاتشو خلق پا اللہ باندی تاسو تا، پا اللہ با تاسو تا قسمون خری. اذن قلبتم الیہم، کلچ واپس شئی تاسو دے خلقو تا، دار سر پارا تاسو تا قسمون خری. اذن قسمون مطلب سدے دین دے قسمون مطلب دا دے لتعرضوا عنهم، چې تاسو دین مخواړوي، یعنی معنا دا ده چې تاسو دین مخواړوي، دی لعن طعن نه کوي چې لکه ولی بغیر بې خوند ولی پیدا پاتې شوی وي، دا ته ولی رستو کېدلې، دا ته ولی د پیغمبر نه پاتې شوي، د مسلمانانو او د مجاهدینو نه پاتې شوي، دا دې دپاره چې تاسو ته مخواړوي، یعنی تاسو دا کوئ نه. نو فاعرضوا عنهما، پس مخواړوي تاسو د دوی نه، تاسو هم ته مخواړوي. ولی انهم رجسن، یقینا دا منافقان گندگی دا. رجس اصل کې گندگی ته وي. د دې څومره چې ستا په ذهن کې ګنده شی نه راتلی شي، که هغه ایک د انسان دی او که دو د انسان دی او که مرداری دی او که نور سخاوالی دی، دا ټول د دې رجس په دې لفظ کې دننه پراته دي. دا منافقان گندگی دا،
دا منافقان ډیران دی ډیران دی ظاهر یو شانتی دی او د نبل شانتی دی پسرلی ډیران دی د پاسه پې چې کوم دی شنه واښه او ګلان ولاړ دي او لاندې پکې قذرات پراته دي ومأواهم جهنم او زید دوی جهنم دی مأوا دی ته وایي چې ما یأوی الیه لیلا او نهارا کم ځای ته چې ته د دمې دپاره ورځې غربه پکې تیرې یا شپه پکې تیرې دې ته مأوى الانسان وایي کور ځای د اوسېدلو نو ځای د اوسېدلو د دې منافقو جهنم دی جزاء بما كانوا یکسبون دا بدله ده په سبب داږي چې دوی څه کسب کول دا د منافقت کم کارونه چې دوی کول کم منافقت دوی کوو د هغې نتیجه دا راغله چې دوی د جهنم مستحق وګرځول یحلفون لکم قسمونه بخوري دا منافقان تاسو ته د څه دپاره دا قسمونه درته خوري لترضوا عنهما دې دپاره چې تاسو راضي شئ د دوی نه د دې منافقانو نه تاسو خوشحاله شئ دې دپاره د الله په ذات تاسو ته قسمونه خوري خو ستاسو په راضي کېدلو باندې پیغمبره او صحابو ستاسو په راضي کېدلو کار نه کېږي راضي کېدل به د الله په رضا باندې کېږي ما راضي کي نو هله به د دوی کار روانېږي قسمونه خوري درته لترضوا عنهم چې تاسو راضي شئ د دوی نه فإن ترضوا که تاسو راضي شئ عنهم د دې منافقو نه نو په دې کار نه کېږي فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين پس یقینا الله نه راضي کېږي دغه قوم نافرمان فاسقین د فاسق جمع ده او دا د فسق نه دی او د فسق معنا ده خروج عن طاعت الله د خدای د تابعدارۍ نه وتل الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدروا الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم دا الله رب العزت چې کم خلقو دا ګور یو اصطلاح ده ځان سیاده کې علمي تاسو له بیا په کتابونو کې په کار راځي هغه دا ده چې کم سړی عربي النسل وي او اصل باشنده د عربو وي او د عربو په ښارونو کې اوسېږي نو هغه ته عرب وي او یو د عربي کم کسان چې د عربو په بانډو کې اوسېږي او په بانډو کې زندگی بسر کوي هغې ته بودوان وایي بودوان نو هغې ته اعرابي وایي د هغې جمع اعراب راځي دا د عربو هغه خلک دی چې دوی به په باران پسې به ګرځېدل چې په کم ځای کې به باران کېده نو ګډې به وي بیزې به وي اوښان به و حقه به یې سرول او هغې پسې به دقسې ګرځېدل لکه دلته چې تاسو دا شپانه اوس ګورئ نو چې دا انور لږ تېز شوی دی دا بره کالام طرف ته او کوستان طرف ته چې کوم دی اوس وله مخه دی ګډو له ورکړی او روان دي او چې کله یخني کېږي نو د بره نه دوی را روان دي دلته دې میرې ته راځي دقسې هغې په دې د بارانونو په ځایونو پسې او په وښو پسې هغې ګرځي نو هغې ته اعراب ویلې کېږي بانډېچیان او کم خلک چې پر ښاریو کې دننه نو هغه عرب دي او هغې ته عربي وایي هغه نو عربي او اعرابي کې دا فرق دی دواړو کې دواړه عرب دي بلکې چې څوک هم د عربو په وطن کې متوطن شي هغې ته بیا خلک عرب وایي نو دا هم یو اصطلاح ده چې دلته د اعرابو په باره کې چې اعراب دوه قسمه دي اعرابو کې ډېر بیکاره خلک هم شته او په اعرابو کې ډېر د کار خلک هم شته او د هغې وجه دا ده چې عام طور سره په اعرابو باندې دلته قرآن ځکه بحث وکړو د اعرابو بحث په دې وجه باندې کوي چې عام طور سره د مدرسو نه لرې وي د علماو د مراکزو نه د علماو د محفلونو نه هغې ډېر لرې وي پاتې کېږي نو چې لرې پاتې کېږي د دې وجې نه د هغې اخلاق هم چې کوم دی
هغه خرابي، د هغې خویونه هم خرابي او د هغې زړونه هم خرابي، او د دغې خلکو کې بیا درست خلک هم شته. الاعرابو بانډیچیان چې دي بودوان اشد کفرا ډېر سخت دي په اعتبار د کفر سره، دوی د عامو کافرانو نه په کفر کې مخکې دي، و نفاقا او دارنګې په منافقت کې مخکې شوي دي ټولو خلکو نه. و اجدرو او ډېر لایق دي الله یعلم حدود ما انزل الله، او ډېر لایق دي د دې خبرې چې پوه نشي په هغه پابندو او په هغه حدودو او احکامو د الله د منزل کتاب پر رسول باندې، چې الله رسول ته کوم کتاب ورکړی قرآن، د هغې په احکامو او د هغې په حدودو باندې دا د دې لایق دي چې پوه نشي. والله علیم حکیم، الله پوه دی په هر یو څیز باندې او حکیم په هر کار کې د الله حکمتونه. دا زید ابن سوحان یو سړی تیر شوی دی او ډېر مشهور واعظ او مشهور مدرس و د هغې زمانې. نو یو باندې چې د هغه درس ته راغی او په هغه په درس کې شامل شو، چې شامل شو نو هغه حدیث بیانول، نو ډېر خوند یې وله ورکړ. نو بیا چې کله درس بس شو نو د هغه نه د هغه شاګردانو مخکې تپوس کوي چې ستا درس خو ماله ډېر خوند راکو، خو ستا د لاس ما په شک کې اچوي. باندې چې ورته وایي بودو هغه عالم ته چې ستا را درس خو ما باندې ډېر ښه ولګېده، د حدیثو درس دې وکړو، خو دا لاس دې نه دی، دا لاس د هغه کټو دی ځای کې، دا ګس لاس یې دلته کټ وایي چې دا ستا لاس ما په شک کې چې لکه تا چېرته غلا کړی او دا لاس نه کټ شوی دی. اوس درسونه کوي پوهېږئ په دې باندې. چې دا خبره وشوه نو زید صاحب ورته وویل چې هلکه دغه باډیچیا دا قوم خو خیل اسپری کوي د غل نه، یعنې قانون دا دی چې غل غلا وکي او غلا پې ثابته شي او د غلا هغه نصاب برابري، نو بیا به په دې مړوند کې خیل لاس ترې نه کټ کوي. نو هغه دغه ورته وایي زید بن سوحان رحمت الله علیه ورته وایي چې او بودو دا قوم خو خیل لاس کټ کوي او زما خو دا ګس لاس دی. نو هغه ویل دونه خو ما ته پته نشته دی، زه نه په قرآن نه پوهېږم چې خیل لاس کټ کوي او که ګس لاس کټ کوي. نو زید صاحب ورته ویلي چې صدق الله الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدروا الله یعلم حدود ما انزل الله علی رسول. خدای خو رښتیا ستاسو واره کوي چې دا باندېچیان په کفر کې او په نفاق کې به ډېر زیات سخت دي او د دې ډېر لایق دي چې دوی د الله د منزل کتاب حدود ونه پیژني کوم چې الله په پیغمبر نازل کړي. بیا ستاسو واره یو خبره ټیک شوه، بیا دې ته لطیفه ویلی کېږي، دا د مفسرینو ذکر کړې ده. دې کې ستاسو دا مسله مخې له راله چې د غل نه به کوم لاس کټ کوو، پوهېږئ په دې باندې کوم ځای کې به یې کټ کوو. حالانکې هغه هناوندو په نوم باندې یو غذا شوی و په هغه زمانه کې، او زید بن سوحان په هغه غذا کې شامل و او د لاس د هغه په غذا کې کټ شوی و. لیکن هغه چې باندې چې راغی نو هغه ورته دا اوس دا خبره کوي درس خو ډېر خوند کو، خو د لاس یې په شک کې اچول. ومن الاعراب زنی د باندې چارونه من هغه څوک دي یتخذ ما ينفق مغرما چې نیسي او ګڼي هغه چې خرچ کوي تاوان. ځکه چې د باندې چارونه خو هم نبي علیه السلام چاندي اخیستلې، هغې به یې هم راګېرول، خرچې به یې په هغې باندې کولې، نو هغه خرچه به هغوی تاوان ګاڼه. مغرم تاوان ته ویلې کېږي، غرامت تاوان ته ویلې کېږي. ما زه یو ځلې د خپلې مدرسې دپاره به دوبۍ ته تلمه، نو بیا چې راتلمه په آخري شپه نو د 13 ورځو ویزه به وه که نه 13. نو هلته یو د عرب بیا پر اخر کې داسې بنیته شوي دي، اوس خو زیات بنیته دي چې خپل هلکان او هغه جنکۍ به بیا په دې ځای باندې کېنولي او به په سپېدل نه. نو ما چې ورته هغه خپل دغه دا کو هلته په هغه ته چې کوم دغه لګېدلی کمپیوټر په هغې باندې زما نوم راته
او جاز اوس یو نیمه ګنټه پس پاسي به که نه او زه د دې مخې ته ولاړ یم ما ته دواړه غالک او جینۍ راته و چې لزما علیک غرامة یوم دا باندې یوې ورځې جرمانه راله تاوان در باندې راله نو غرامت تاوان ته ویلي کېږي ما ورته ما باندې نه لازمیږي ما ته ویل چې ته دې شترانو ته واپس لاړ شه ارجع زه لاړم نو ما هغه شوتري ته وویلې نو ما سره روان شه وخاندل پټې راته ویل نه پوهېږي دا نو هغه راله چې ورته زما هغه نوم دغه که او هغه ساعت په ساعت به راته که نه چې دا د دې اوس اخراج دی دی به اوس دا کېږي بس دا چې دغه وکړي زه به دې ځای نه واوړم هغه ته یاده نو بیا خو ستا خپل کار دی چې جاز اوس بوځې او که سهارلی بوځې اصل ته یم چې دا هغې ما ته ویل چې لزم علیک غرامة یوم نو غرامت او غرام دا په معنا د تاوان راځي نو دا باندېچیان دوی چې د الله په لار کې کومه خرچه کوي دا تاوان ګڼي ویتربص بکم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې دغه چورلیدونکو مصیبتونو دلته د دوائرو نه مراد مصائب دي خو د هغه مصائب چې تلونکي راتلونکي هغه مصائب چې هغې ته سروپ الزمانه ویلی کېږي نو الله هغې ته خیرې کوي دا جمله معترضه دعایه ده علیهم دائرة السوء په دې باندې چانو دي هغه مصیبت چورناکاره چورلیدونکې دا دې په دې باندې چانو باندې چې د الله او د الله د رسول د ملګرو او د الله د رسول باندې دوی دا قسم خیالات کوي چې دوی باندې به کله مصیبتونه راځي کله به دوی نه موږ خلاص شو والله سمیع علیم الله اوریدونکی د هر څه پوه دی په نیتونو د هر چا باندې ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم اوس اعراب بخپه شوي که نه چې دا زمونږ باره کې خو قرآن ډېره خبره وکړه نو الله وایي په دغې اعرابو کې باندېچیانو کې ښه درست خلک هم شته صحیح خلک هم شته په دین پویه باندې هم شته او په دین باندې چې پیسه خرڅوي هغه الله ته د نزدېکت سبب ګڼي هغي ومن الاعراب ځنې د باندېچیانو نه من هغه څوک دي چې ایمان راوړي په الله او په ورځ د قیامت باندې او ویتخذو ګڼي او نیسي ما هغه مال او دولت ينفقو چې خرج کوي قربات عند الله سبب د نزدېکتونو الله ته الله ته د ځان نږدې کولو دپاره خپل مال او دولت د اسلام په لار کې لګوي وصلوات الرسول او دارنګې ګڼي دا دعاګانې د پیغمبر صلوات الرسول نه مراد دعاء الرسول صلات خپله معنا دعا ده زمونږ یو استاذ هغه مونږ ته دا سبق ویو مولانا عبدالرحمن بینوي رحمت الله علیه ما بل ورځ هم تاسو ته ویلی و چې ډېر لوی عالم و نو هغه د صلات ترجمه مونږ ته کوله هغه ویل چې دا خلک تحریک الصلوین کولاټي خوځول دایم وایي معنا ده او پلانۍ ده دا ټولې بېکاره معناګانې دي اصل معنا د صلات خپله دعا ده او هغه مونږ ته دا آیات په دې پیش کړی و چې وصل علیهم فإن الصلاة سکن لهم وصل علیهم ته د دې مرګرو دپاره دعا وغواړه ستا دعا د دې دپاره اطمینان قلبي دی نو دلته وصلوات الرسول او دارنګې ګڼي د الله په لار کې ورکړه دا د پیغمبر دعاګانې چې پیغمبر د دې په وجه موږ ته دعاګانې کوي الا خبردار انها قربة لهما یقینا دا خرچه دي دپاره سبب د نزدېکت دی الله ته سيدخلهم الله فی رحمته زردا چې دننه به کړي دي الله په خپله مهربانۍ کې ان الله غفور رحیم یقینا الله بخونکی او مهربان دی والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. اللہ فرمائی والسابقون آغا وړاندې کیدونکي هجرت تا، والسابقون الاولون نه الى معونة الرسول، آغا وړاندې کیدونکي هجرت تا او تعاون د پیغمبر تا. الاولون چې آغا د ټولو خلقو نه مخکې دي په هجرت کې هم او په نصرت د پیغمبر کې دا والسابقون الاولون سوق دي من المهاجرین والانصار، دا د پیغمبر د دواړو مرګرونه چې مهاجرین حضرات دي کم چې د مکې نه راغلیو او د بار نه راغلیو، والانصار کوم چې د مدینې خپل باشندگانو اوس او خزرج چې د هغې اخري نوم بیا انصار مدینه ساز شو، او والذین اتبعوهم او هغه کسان چې تابعداري کوي د دې مهاجرین او انصارو باحسان په ښه طریقه باندې د کوم وخته پورې الی یوم القیامه چې د جناب رسول الله د صحابو د مهاجرو انصارو او د هغې چې څوک ورپسې دي چې د هغې شاګردان دي چې هغې ته تابعین وایي. د صحابو شاګردانو ته څه وایي؟ تابعین. او د تابعینو شاګردانو ته څه وایي؟ تبع تابعین. دا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم دی. نو به احسان چې تابع کېږي د دې مخکنو مهاجرو او انصارو په نیکۍ کولو سره رضی الله عنهم، الله د دوی نه راضي دی، ورضوا عنه دوی د الله نه راضي دي، دوی د الله نه راضي. تاسو ته ما خبره کړې وه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مل مدینې ته لاړ، ما حواله ورکړو مالدار روان دي مدینې منورې ته راغی. امام مالک رحمت الله علیه د مدینې باشنده دی او امام مدینه هم ورته وایي دې وجې نه. نو چې کله ملاو شو نو مخکې نه پېژنده، نو تپوس یې وکړ من این جئته، ته د کوم ځای نه رالې؟ نو امام ابو حنیفه ورته ویل چې من کوفه. نو امام مالک په جواب کې ویل چې الکوفی لا یوفي، په کوفیانو کې وفاداری نه. پټه غوندې اشاره وکړه چې حسین رضی الله تعالی عنه در تاسو درغوښته، اتلس زره کسانو ورسره بیعت وکړو او بیا د یزید پوجونو ته پرېښوده، هغوی د کربلا په مقام کې د تندې په حالت کې 72 کسان په شهادت ورسول. دا پټه دې ته اشاره چې الکوفی لا یوفي. امام صاحب هیڅ جواب ورنکړ خو په درس کې کېناست. د امام مالک دا دغه چې موطا درس وکاو نو ښایسته پاکې جامې به یې واچولې، غسل به یې وکړو او عطر به یې په ځان باندې پورې کړه او بیا به درس ته کېناست او بیا به یې وفرمایل چې څوک نشته چې په خوږه لهجه باندې د قرآن یو رکوع واورئ. د هغه خپل عادت مطابق چې امام مالک ویل څوک بنئ چې رکوع واورئ، نو فوراً ابو حنیفه امام ابو حنیفه پاسېد په مجلس کې چې پاسېد او شروع یې وکړه د دې ځای نه والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. او بیا دې ځای ته چې راغی وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. چې دا آیات یې ویو نو بیا یې دوباره کړ بیا یې دغه ځای نه شروع کړه وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة. بس امام مالک ورته راسې وکاته چې ځوان خو جواب راکړ چې که زه د کوفي یم نو زه د حسین په مخالفینو کې نه وم، داسې خو ستا دا پاک ښار دی د پیغمبر پاک ښار پاک. تاسو ته ما ویلي چې سید مودودي رحمه الله هغه دا لیکلي چې 450 منافق ښځې او منافقان سړي
دا په مدینه کې اوسېدل د پیغمبر خدا په موجودګۍ کې 450 منافقان سړي او ښځې دا په مدینه کې دننه اوسېدل. نو دا خلقو دون لوی علم خدای هغوی له ورکړی و، دونه لوی ظرفونه او وړونه خلق خدای هغوی له ورکړي وو، دونه وسعت و د هغوی د علم چې هغوی د هر خبره باید په دې خنده پیشانۍ سره یو بل ته جوابونه ورکول او د ورورولۍ په ماحول کې به جوابونه ورکول. دشمنۍ نه وي او چې کوم بغضونه دي او کومې دشمنۍ ساده شوي دي دا د اسلام په خیر کې نه دي، دا د کفر په خیر کې توی کېږي. دا ځکه وایي وممن حولکم من الاعراب او ځنې د هغو کسانو نه چې چاپېره دي د باندې چیانو نه د مدینې نه ارد ګرد ګڼې باندې وي چې نور خاطله استکمې دي هغې ته عوالي د مدینې وایي. سنحه نومې کلي کې حضرت ابوبکر صدیق به اوسېده، حضرت عمر په بله بانډه کې اوسېده. ممن حولکم ځنې د هغه نه چې چاپېره دي د باندې چیانو نه د مدینې نه چاپېره دي منافقون، دا منافقان دي. ومن اهل المدینه او د اهل مدینې نه هم منافقان دي. چاپېره اطرافو کې باندې چیانو کې هم ډېر منافقان دي او خود د مدینې پرې پاک ښار کې دننه هم منافقان دي. او داسې منافقان چې مردو علی النفاق تدریب کړی دی، مشق کړی دی په منافقت کې، په منافقت کې دونه مشق کړی دی او دومره تدریب کړی دی او دومره چل زده کړی دی چې د پیغمبر خدا په شان عالم او د هغه په شان د تیز ذهن والا انسان هغه هم نه پېژني. لا تعلمهم، تاسو یې نه پېژنئ، نحن نعلمهم، موږ یې پېژنو. سنعذبهم مرتين، زر ده چې زه به دوی له عذاب ورکم 2 کرتې، ثم یردون الى عذاب عظیم، بیا به واپس کړی شي دوی عذاب لوی ته. دا د مکې مدینې منورې ښار دی کې دومره په کثرت سره منافقان دننه اوسېدل او دومره تمرین او دومره مشق په منافقت باندې کړی و چې پیغمبر صاحب وحی هم نه پېژندل چې الله ورته څو پورې ونښودل. او دا د دې پیرس بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حذیفه زوی د یمان رضی الله تعالی عنه ته ورکړی و او دا یې ورته ویلي وو چې دا کسان منافقان دي. د دې وجه نه حضرت عمر به راسئ کوو چې حذیفه زوی د یمان به په چا باندې جنازه کوله د پیغمبر خدا د وفات نه وروستو، نو عمر به پې کوله. او چې کله به حذیفه ډډې ته شو نو هغه به پوه شي دا یار هم پکې دی، نو عمر به هم بیا ویل ستاسو ورور دی جنازه پې وکړئ. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، او نور کسان دي په دې دا غزوه تبوک نه چې پاتې شوي دي، نور کسان دي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، نور کسان دي اقرار کړی دی په خپلو ګناهونو باندې. خلطو عملا صالحا، ګډ کړی دی نیک عمل لره چې مخکې پیغمبر سره څونه غزاګانې دي په ټولو کې شامل شوي دي، په ټولو جهادونو کې شامل شوي دي. وآخر سیئا، او ګډ کړی دی ورسره لږ غوندې ناکاره عمل بلم. کم ناکاره عمل دی چې د تبوک نه پاتې شوي دي، ټولو غزاګانو کې شامل شوي دي خو تبوک ته نه دي تللي. دا تبوک ته نه تلل دا به آخر سیئا دی. عسى الله ان يتوب عليهم، قریب دا چې الله قبول د توبې وکړي په دوی باندې. عسا عربی کې عسا او لعل د ترجی دپاره راځي، د امید دپاره راځي. خود الله په کلام کې چې راشي نو معنی امید نه دی بلکې معنی یقین دی. او د هغې وجه اصل کې دا ده وایي دا لوی شاهان او لوی باچیان او لوی خلک چې ته هغې ته یو خپله عریضه وړاندې کړي چې ماله دا کار وکړه، نو هغه داسې نه وایي چې اوبه که وایي کیدی شي اوبه شي، وایي زه کیدی شي اوبه شي، دا الفاظ. نو دا ټولو شاهانو شهنشاه اخو الله رب العزت دی، اخو الله دی. د دې وجه نه هغه د عصا دا لفظ ځکه استعمال شو. قریبه ده
چې الله تعالی په دې قبول توبې وکړي. ان الله غفور رحیم. خذ من اموالهم صدقه والا د مالونو دوی نه خیرات لرا صدقه والا تطهرهم چې پاکای با دوی لرا و تزکیهم او صفای کی بکې دوی بها په ذریعہ د صدقاتو باندې وصلی علیهم دعاګانی ولا غواړه ان الصلاة سکن لهما یقینا ستا دعا پیغمبر دوی لپاره اطمینان قلبی دی والله سمیع علیم الله په اوریدونکو د ارسو او د پنیتونو د ارچا باندې. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ألم يعلموا آیا دا منافقان نپوئیگی چی ان اللہ یقینا اللہ هو يقبل التوبة اللہ قبلی توبی لدخل بندگاننا ويأخذ الصدقات واخلی اللہ تعالی خیراتنا قبلی وان اللہ هو التواب الرحیم او پا دی خبرم پوئی دی چی یقینا اللہ دیر توبہ قبل ان کے مہربان دے. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون. وایا پیغمبرا اعملوا کوئی کوئی دا اگر تحدیدی امر دیتا ہوئی خواہ زورنی یو ستا کشر دے اورانے کئی تورتے کوا کوا دا لو بی کوا پا پتا بپوئے شی خواہ زبادر سا اگورا. اعملو کوئی کوئی فسیر اللہ عملکم زردہ چی گوری با اللہ ستاسو عمل او ورسولہ رسول و مرتا گوری والمومنون و مومنان و مستاسو خیال ساتی گوری با چی تاسو آئین در پارا ستاسو رویہ سنگرا ستاسو طریقہ و طرز سنگرے. وستردون الى عالم الغیب او زردہ چی واپس بکڑ شئی تاسو آغازات تا چی واقب تے پپٹوخ کارو باندے فینبئکم بما کنتم تعملون پس خبر بکی تاس پاگی چی وی تاسو سکول. وآخرون مرجون لامر اللہ نور کسان دی چی رستو شوی دی حکم دا اللہ تا دا درے کسان دی اکابرین صحابہ دی کعب ابن مالک دے مرارہ ابن ربی دے او حلال ابن امیہ دے دا درے لوی خلق دے غٹ دوی چې د رسول الله مخې ته کېناستل درې واڼه ابل تاسو ما خبره کړې وه نو درې واڼو رښتیا وویل ویل هیڅ عذر نه او بې عذره پاتې شي او نبي اکرم ورته په جواب کې وویل چې پاسئ زما د مخې نه پاسئ حتی چې الله ستاسو باره کې فیصلې وکړي او وی ویل چې اما هذا هر چې دا درې کسان دي دوی رښتیا وویل او زی پاس ہے چا اللہ ستاسو بارکی سے فیصلہ کی لے اما یعذبهم یا با عذاب ورکی دویتا